مونږ تاسې ته الله جل جلاله داسې یو غوره او خوندور دین راکړی دی چې تر کم ځای پورې د انسانانو حقوقو خیال یې ساتلی دی، نو همدغه شان سره سره د دې چې د زناورو حقوقو خیال یې هم ساتلی دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو کس په لاره باندې روان و نو تنده ورته پیښه شوله. ګورې په لاره کې یو کوی دی، هغه کوی ته ورکوز شولو. مخته وختونو کې کویان دومره ژور نه ول، نو هغه کوی نه یې اوبه راواخیستې او ویسکلې. کله چې د کوی نه بهر راووتلو نو ګورې یو سپی دی او ډېرې تندې د وجې نه هغه خپله ژبه په ځمکې باندې راکاږي او کوشش دا کوي چې د ما تنده ختمه شي او تنده مو کمزوري شي. نو دغه سړي سوچ وکړو چې لکه څرنګه زه پریشان ومه د اوبه نشتوالي د وجې نه، دغه شان دې ته هم تکلیف دی، دا هم پریشانه دی دغه سپی. نو په دې زړه کې رحم راغی او دا یې کویو ته کوز شولو او په خپلو موزې کې اوبه راواخیستې او په هغه سپي باندې وڅکلې. د سپي تنده ورسره کنټرول شوله. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل وایي په ده باندې الله رحم وکړو او د دغه سپي ته اوبه ورکولو د وجې نه الله جل جلاله د ده مغفرت وکړلو. صحابه ورنه پوښتنه وکړه وایي آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا په سپي باندې رحم کولو باندې هم الله جل جلاله د انسان مغفرت کوي، په زناورو باندې هم رحم کولی شي؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل او بالکل صرف په سپي باندې نه بلکې اسلام دا هم ښودلی دی چې په هر زناور باندې رحم وکړي. یقینا د موږ تاسې دین ډېر خوندور دین دی، ځکه په زناورو حقوق خیال هم ساتلی دی. څرنګه د انسانانو حقوقو خیال ساتي دغه شان د زناورو هم خیال وساتي او په زناورو باندې رحم وکړي.